نواب ایاز خان صاحب او ټول د قومو مشران او سټیج باندې ناس د موږ د نن د جرګې صدر صاحب او دا نور ورونه چې له مختلف علاقو راغلي دي هغه ټوله که ورونه دي که خویندې دي ټولو ته سلام وایم. زه خو نن راغلی یم تقریبا یو څو غنټې کېږي دا اجلاس کې د خلکو مسایل او د دوی پریشانیانې او دا زه اروم نو ښه ده د زړه بلاس خو به ټولو ووځي مګر لکه څنګه چې دا سړی مخکې ولاړو ما نوم نه ده زده زما په خپله داسې خوښه وه چې تمام پښتانه که هغه د مسلم لیگ نون دي که د پیپلز پارټۍ دي که د اسفندیار ویلي دي که د پښتونخوا دي که د بل دي هر دا ټولو نمایندګانو سره په مشوره سره یو داسې جرګه راغوښتل سوې وای چې سبا د هغو څه داسې اعتراض نه وای چې دا خو د پښتونخوا جرګه ده نو بیا به انشاءالله چې دا به یو متفقه جرګه وه او دغه جرګه به همیشه دپاره اوس ګوره موږ زه په خپله په مسلم لیگ نون کې یم مګر ما په هر ځای کې چې چیرې د پښتانه خبره راځي ما په هغه سټینډ اخیستی ده ما د هغه په حق خبره کړې ده دا خیربر پښتونخوا جوړېدو موږ په پنجاب هاوس کې دا مسلم لیگ نون میا صاحب مسلم لیگ نون ممبران ټول راوغوښتل زه ډېر افسوس کوم چې کم د کې پی کې چې کم خلکو هغو د پښتونخوا مخالفت کاو مطلب ډېرو مخالفت کاو زه حیران شوم ما ول نن دغه نوم دوی ته ورمیلاویږي په کار خدا د ټولو اول دوی ډېر نارې والی چې از ما کومه جذبه و هغه یې راټنډه کړه خو خیر ما څه وس و څه دغه و څه موږ کوشش وو چې به دا نوم پرېږدو هغه نوم پرېږدو مختلف نومانو تر پښتونخوا مخکې یو بل نوم و بیا بل و آخر کې خیبر پښتونخوا باندې دا فیصله وسو نو د ما ورونو خبره دا شاید چې په پاکستان کې چې څه قومونه دي که سندی ده که پنجابی ده که بل ده ټول په خپلو علاقو پراته دي په خپلو صوبو کې پراته دي خپل کاروبارونه کوي خپلې سلسلې کوي یو پښتون قوم ده چې پنجاب هم پې ډک ده سند هم پې ډک ده نور علاقې هم پې ډکې دي نو ته په خپله سوچ وکړه نو دا له مجبورۍ تللی دي دا نه داسې له مستۍ دوی په علاقو کې وغورځېدلي دي نو د مسافر زندګي هر سړي ته معلومه ده د مسافر به څه زندګي څه به کاروبار وي ما ته د خدای خلک رالو خاص کر دغه سلیمان خیل نه ده دا اوس یې دلته تکر وکاو دا نه ده راغلی اس خبره کو دون سلیمان خیل رالو چې موږ دلته زندګي د ذلت زندګي موږ تېرو موږ ګرځېدای نسو موږ کاروبار نسو کولای چې لږ ولاړ سو پولیس ټینګ نه ویلی بیا وروره شناخته کارت موږ سره شناخته کارت چیرې دوه لارۍ مې ورمنظورې کړې په ډېره غازي خان کې 8000 شناخته کارت دا نه چې صرف سلیمان خیلو د ټول مخلوق هر چا په جوړول نه دا کوټې خلک ولاړو جوړولې نه لوړلای ولاړو خلکو جوړ کېدای چې لپشې نه ولاړ بل ځای ولاړو تقریبا 8000 شناخته کارت جوړ سو مګر د شو دا یاد کړی وای خو خبر بنئ موږ ول روش سوې لږ طبيعت لږ بینه دغه سوي خو خیر پروا نه لري موږ به کوو موږ هر ځای ان شاء الله پاغه کې بیا ګډوډونه پیښتو آیسای والا سو دا پښتنو اعتراضونه وکړو دا دې خو هغه دغه ټوله ونیول جیل ته واچول بیا ما بیرته را خلاص کړو نو ګاډیان هم واپس دغه کړې سره مطلب په کار ولګولې نو یو خدای د شناخت کارت مسله ده دا خان صاحب دا لو مسله ده دا وسم لو مسله ده تمام علاقو کې په دغه باندې هم سوچ پکار ده بل
که زه دا خبره وکم څوک د خوا نه بدی موږ ته ډېره له خپله راپېښ ورته راسه موږ په علاقو کې سکولان دي تنخواوې اخلي ماسټران نسته کم و بیش شته اکثره نسته لوړلای کې بله شپه زه راتلمه اسپتال ته مریض وړی و د شپې یې قسم د که سړی و په کرایه دغه نیولی و پټې ته یو دا ډاکټران هم پښتانه دي دا ماسټران هم پښتانه دي خدای دې په دوی کې د مسلمانۍ او د پښتنوالي جذبه پیدا کړي چې خپل ډیوټي په خپل وخت باندې صحیح معنا کې ورکړي بل بیا دا زموږ کمزوري ده دا زموږ کمزوري ده ته ګوره زموږ په بلوچستان کې کومه پارټۍ ده چې د هغې حکومت نه ده راغلی د مسلم لیگ نون حکومت راغلی ده ما د پارټۍ د معذرت کے ساتھ محمد خان صاحب پښتونخوا حکومت راغلی ده په بلوچستان کې دغسې د نورو پارټیانو جمهوری وطن پارټي راغلی ده د جمعیت علماء اسلام حکومت راغلی ده څه کړي څه شی کړي یو شی نه ده کړی دا مسئلې نه دي نن دي پرونه وې بل ورځ هم وې بل ورځ هم وې بل ورځ هم وې نن هم شته نن که موږ جرګه جوړه کړو که موږ هر شی جوړ کړو دونې طاقت او دونې دغه لکه اسونې سي په حکومت کې وي سړی د هغه له حکومت قانون سازي هم کولای شي نور هم دباو اچولای شي بل هم کولای شي نو دغه ټولو خبرو ته پکار ده چې موږ لږ پام وکړو او دا او تعلیم ضروري شی ده صحت ضروري شی ده په دغه باندې حکومت موږ که هر وخت حکومت راسي لا بل راسي پکار ده چې موږ د خلکو کارونه وکړو له دې علاوه ما خو له ذهنه وځي دا جګړې او فساد او نواب صاحب زموږ په مرکه کې لګیا ده ما خیال ده اتم میاشتې نیم میاشتې کېږي نو اوس که موږ کوآپریشن نه وکړو دا موږ پښتانه یو فریق یو خواته کشي بله خواته کشي نو به څه وکړي نواب صاحب به څه وکړي محمود خان به څه وکړي زه به څه وکړم بل به څه وکړي په کار ده چې دا جذبه په موږ کې ګوره دلته هر یو راسې خبرې کوي ډېرې جذباتي خبرې کوي مګر دا یو سوچ نه کوي چې یاره دونه جذبه خپل ځان کې پیدا کو چې موږ دغه بدی دا بدرنګي دا دشمنی دغه ز ټول علاقه په عذاب ده په کار ده چې دغه په ټول ترازو نه کیږي چې څنګه منصب وکړه بس دعا دی خیر دا نه سي دا ما پاک نه دا د حق پاک ټول خبره په دغه پاتې شروع دا ما پاک تا پاک به څنګه کیږي دا بل پاک به څنګه کیږي منصب هم دا څه نه ده خامخات ټول ترازو خو نه ده کم بیش کیږي نو مطلب دا د سي اخلاص غواړي خان صاحب اخلاص وکړو ان شاء الله موږ په هر پارټي کې په هر ځای موږ له تاسو سره ملګري په دا خبرو کې کا نواز شریف خپه کیږي کبل خپه کیږي موږ تاسو سره ان شاء الله ملګري یو تاسو د خدای توفیق درکړي الله تعالی دې تاسو دغه درکړي چې دا یو داسې اوس هم کړه کم څه دا مشکلات او مسائل تاسو لیکي دا ټول لیکي نو دا په کار د څه دغه کچيري موږ بیا راوغواړي او دا نور پارټي والا پښتانم راوغواړي لشپکشینو چې دا څنګه حل کوو څنګه به دا کوو نو ان شاء الله به دا ډېر مفید کور ودان الله تعالی دې ډېر خیرونه درکړي